ټول به روغ جوړې بالکل به برابر یاست. راځو زمونږ او ستاسو څرنګه چې په تیر شوي درس کې د جمع عملیه ولوسته او بیا هغه سره سره مونږ او تاسو د جمع عملیې چې کوم ډول یا په کومه طریقه مونږ سرته رسو هغه ولوستل. مونږ او تاسو ویل چې جمع عملیه مونږ تاسو په دوه طریقو سرته رسو. لومړی چې کوم ده په افقي ډول او دویم چې کوم ده په عمودي ډول. هغه مونږ تاسو مکمل کړل. اوس راځو بعضې خاصیتونه د جمع د عملیې وایو. څه شی وایو؟ د جمع د عملیې خاصیتونه یا خواص عملیې جمع، کوم چې په انګلیش کې مونږ تاسو وایو پراپرټیز اف ایډیشن. د خاصیتونو مطلب دا ده چې هر څیز مونږ تاسو مطالعه کوو د هغه خواص ضروري ده. اول مونږ تاسو د هغه خواص مطالعه کوو تر څو پورې چې د هغه په حلولو کې د هغه په پوهېدلو کې مونږ تاسو څه راشي اسانتیا یا اسانتیاوې راشي. نو په دې اساس مونږ تاسو لومړی راځو د جمع د عملیې خاصیتونه مطالعه کوو. عمومي ډول باندې مونږ تاسو د جمع د عملیې درې خاصیتونه وایو. لومړی ته چې مونږ تاسو تبدیلي خاصیت، فارسي کې ورته مونږ تاسو خاصیت تبدیلي یا کمیوټیټیو لا ورته وایو. همدارنګه اتحادي خاصیت یا خاصیت اتحادي او یا ورته په انګلیش کې اسوسییټیو لا وایي. او په اخره کې چې کوم ده د عینت عنصر یا عنصر عینت او یا آیډنټیټي ایلیمنټ. نو راځو لومړی ته. لومړی مونږ تاسو یو د جمع د عملیې تبدیلي خاصیت یا خاصیت تبدیلي عملیې جمع. تبدیلي خاصیت نه مقصد او مطلب دا ده که چېرته مونږ او تاسو سره دوه عددونه وي. مثال په طور مونږ او تاسو سره دوه عددونه دي، یو مونږ او تاسو سره A ده او بل مونږ او تاسو سره B ده. مونږ او تاسو غواړو چې دغه دوه عددونه څنګه کړو جمع کړو. نو که چېرته د جمع په عملیې کې یو ځل مونږ او تاسو دا دوه عددونه په یو حال لیکو، په یو شکل لیکو او په بل ځل د دې عددونو یا د دې جمع د اجزاو ځایونو ته مونږ او تاسو تغییر ورکړو، نو د جمع په حاصل کې تغییر نه راځي. څه معنی؟ مثال په طور زاول کې لیکم چې A جمع B، نو دا به خامخا مساوي که چېرته زه اوس د دې ځایونه بدل کړم لکه B جمع A سره. یعنې که چېرته د جمع د اجزاو هغه ځایونه مونږ او تاسو بدل کړو د جمع په حاصل کې تغییر نه راځي. دې ته مونږ او تاسو وایو تبدیلي خاصیت. مثال په ډول تاسو یو عمومي مثال ورکوو. مونږ سره دوه عددونه دي، یو مونږ سره 3 ده او بل مونږ سره 4 ده. راځو دغه دوه عددونه مونږ او تاسو جمع کوو. اول دا داسې درکوم 3 جمع 4. نو حاصل څو راځي؟ 3 جمع 4 حاصل راځي 9. اوس که چېرته د جمع د اجزاو ځایونو ته زه تغییر ورکړم نو حاصل کې به فرق نه راځي. څرنګه؟ یعنې که زه داسې کړم 4 جمع 3 نو بیا به هم څه راځي؟ 9 راځي. نو دې ته مونږ او تاسو یو خاصیت تبدیلیه تبدیلي خاصیت. یعنې تبدیلي خاصیت د جمع مونږ او تاسو چې هغه خاصیت ویل کېږي که چېرته د جمع په عملیې کې د جمع د اجزاو ته ځایونو ته مونږ او تاسو تغییر ورکړو نو په حاصل د جمع کې تغییر نه راځي. یا خاصیت تبدیلی جمع عبارت از آن خاصیت می باشد اگر در عملیه جمع اجزای جمع را ما و شما جاهای آن را تغییر بدهیم در حاصل جمع تغییر نیاید. اوس راځو دویم خاصیت ته، کوم ته چې مونږ او تاسو وایو اتحادي خاصیت یا خاصیت اتحادي یا اسوسییټیو لا. اتحادي خاصیت مطلب دا ده که چېرته مونږ او تاسو سره دوه عدد وي یا 3 عدد وي یا 4 عدد وي، مثال زیات عددونه وي، نو مونږ تاسو په لومړي قدم کې هغه دوه عدده په خپلو کې د خپلې خوښې مطابق دوه عدده جمع کړو، د هغه حاصل درېیم عدد سره جمع کړو. بل ځل باندې مونږ تاسو نور دوه عدده راواخلو په خپله خوښه او دغه حاصل له بل درېیم عدد سره مونږ جمع کړو، نو د جمع په حاصل کې به تغییر نه راځي. څه مطلب؟ گفتم اگر برای ما شما 3 یا 4 عدد باشد در مرتبه یا در مرحله اول اگر دو عدد دلخواه خود را جمع کنیم و حاصل آن را به عدد سوم جمع کنیم و بار دوم دو عدد دلخواه دیگر خود را جمع کنیم و حاصل آن را به عدد سوم جمع کنیم در حاصل جمع تغییر نمیاد. څرنګه؟ مثال په طور موږ سره 3 عدد دي، یو A ده بل B ده او بل C ده. یا دا د جمع د عملیې اجزا دي. دغه عددونه موږ تاسو غواړو چې جمع کړو. دا عمومي ډول د بې شکل مثال کې موږ حلو. نو په اول قدم کې موږ تاسو که چېرته خپلې خوښې مطابق دغه 2 زره اخلم، مثال A جمع B راخلم، دا اول کې جمع کوم. اوس کې چې مطلب دا اول کې جمع کوم، بیا دې حاصل راخلم جمع کوم له څه سره؟ له C سره. نو دا بیا هم مساوي ده له څه سره؟ دا بیا مساوي کېږي. که چېرته زه داسې وکړم چې اول مثال په طور دغه 2 عدد اوس راوالم، اول قدم کې ما سره واخیسته A او B مې راواخیستل، هغه چې کله جمع کوم حاصل له C سره جمع کوم. نو په دویم قدم کې زه هم که چېرته دا B او C راواخلم په خپلو کې اول جمع کړم او حاصل یې راواخلم هغه له A سره جمع کړم، نو د جمع په حاصل کې به تغییر نه راځي.
څه معنا؟ یعنې دویم ځل زه راخلم په خپله خوښه بي جمع سي او بیا دې حاصل زه جمع کوم له څه سره؟ له ا سره. نو دا دواړه طرفه به څنګه کېږي؟ دا دواړه طرفه به بیا په خپله کې مساوي کېږي. څه معنا؟ مثال په توګه ما سره درې عدده دي. یو مثال همغه 3 ده، بل 4 ده، بل 2 ده. دا درې عدده دي ما سره. زه غواړم چې د دې جمع حاصل په لاس کړم. نو ما تاسو ته ویل که په لومړی قدم کې موږ او تاسو چېرته دا 3 جمع کړو له 4 سره او بیا حاصل راواخلو له څو سره؟ 2 سره. د دې حاصل موږ تاسو مثال پیدا کوو. حاصل پیدا کوو څه راځي؟ خاوند داسې کو دا جمع کوو که نه؟ 3 جمع 4 څو به شي؟ 7 جمع 2 بیا دا مساوي سره 7 جمع 2 9. اوس زه وایم که چېرته موږ داسې وکړو په دې کې زه لومړی دغه 2 راواخلم په خپلو کې جمع کړم او حاصل یې بیا له دې درېیمې سره جمع کړم نو بیا به په جمع په حاصل کې تغییر نه راځي. څه معنا؟ لکه زه 4 جمع 2 بیا زه جمع کړم له څو سره؟ 3 سره. ستاسو خوښه ده چې کوم 2 اول راخلې بل سره جمع کوئ. ضروري دا نه ده چې اول خامخا 3 4 راوالئ جمع کې 2 سره. نه، اول کې 4 2 راوالئ بیا جمع کې 3 سره، یا اول کې 4 3 راوالئ بیا جمع کې 2 سره، چې کوم خوښه یې. مطلب ستاسو خوښه. موږ تاسو سره واسه 4 جمع 2 بیا هم جمع کوو له څو سره؟ 3 سره. دا بیا مساوي کېږي سره 4 جمع 2 6 جمع 3 دا بیا مساوي کېږي څو سره؟ 9 سره. یعنې که چېرته د جمع په عمله کې د جمع چې کوم اجزا دي الیمنټس دي هغه عددونه موږ تاسو جمع کوو د هغوی ځایونه موږ تاسو تغییر او یا تبدیل کړو. څه وکړو موږ تاسو په لومړی قدم کې 2 راواخلو موږ تاسو جمع کړو له درېیمې سره، بیا نور 2 راواخلو جمع کړو له درېیمې سره، نو د جمع په حاصل کې به تغییر نه راځي. اوس راځو د جمع اخري خاصیت کوم ته چې موږ تاسو د عینت عنصر یا عنصر عینت یا آیډنټیټي الیمنټس آف ایډیشن. عینت عنصر نه مطلب هغه عنصر دا یا هغه دیجیت یا هغه عدد دا عبارت از آن عدد میباشد که اگر در عملیه جمع با یک عدد جمع شود و یا یک عدد همراه این عدد جمع شود در حاصل تغییر نیاید. یعنی خود عدد حاصل شود. څه معنا؟ د عینت عنصر نه مطلب هغه عدد د جمع په عمله کې که چېرته له یو عدد سره جمع شي هغه کې تغییر رانه شي، یا یو عدد دې سره جمع شي په هغه کې تغییر رانه شي. څه معنا؟ لکه موږ تاسو وایو چې د جمع د عملي عینت عنصر عبارت له صفر څخه. څه څخه ده؟ صفر څخه ده. ولې؟ که چېرته صفر موږ تاسو له یو عدد سره جمع کړو یا هغه عدد له صفر سره جمع کړو نو په حاصل کې څه تغییر نه راځي. عدد به خپله حاصل به څه راځي؟ هماغه عدد راځي. لکه څه؟ مثال په ډول زه راځم دلته یو در مثال به تاسو جمع کوم. ما سره دا یو ا ده بل لا سره صفر ده. زه غواړم چې ا او صفر جمع کړم نو څه راځي؟ ا جمع صفر. نو صفر سره چې هغه جمع شي حاصل بیا هماغه څه راځي؟ ا راځي. مثال په توګه ما سره 3 ده زه غواړم دا جمع کړم له څو سره؟ له صفر سره. 3 غواړم چې جمع کړم له صفر سره نو څه کوم؟ 3 جمع صفر نو حاصل څه راځي؟ هماغه 3 راځي. یعنې د هغه عدد کې نه اضافت راځي او نه کموالی راځي. نو په دې اساس باندې موږ تاسو وایو چې د جمع د عملي عینت عنصر هغه څه شی ده؟ یو ته موږ تاسو لحاظ ساده الفاظ خنثی عنصر وایو چې د جمع په عمله کې تغییر نه راوړي منځته. یعنې که هر عدد سره دا جمع کېږي هغه عدد کې نه زیاتېږي او نه کموالی راځي. نو دا زموږ ستاسو نننی درس په ساده الفاظو کې موږ تاسو د جمع د عملي خاصیتونه ویلې. موږ ویل چې جمع عملي خاصیتونه په عمومي ډول څو دي؟ هغه 3 دي. لومړي ته موږ تاسو تبدیلي خاصیت یا خاصیت تبدیلي او یا کمیوټیټیو لا ورته وایو. دویم ته موږ تاسو اتحادي خاصیت یا خاصیت اتحادي یا اسوسییټیو لا وایو. او دریم ته موږ تاسو د عینت عنصر یا عنصر عینت او یا آیډنټیټي الیمنټس وایو. نو ان شاء الله امید ده چې په صحیح انداز سره پوه شوي یاستئ. نو ان شاء الله دا درس موږ تاسو همداسې جاري ساتو.